غیر سیاسی پوسټ. زما د دې راپورټ مقصد هرگز دا نه دی چې زه د یا د چا شخصیت یا یو سیاسی پارټۍ بیک ګراوند کمزوری کم، خو د دې راپورټ مقصد صرف دا چې مونږ په کم لیډر ملا تړو د هغه نه د خپل حق تپوس وکړو. تحریک انصاف په خپل دور حکومت کې د خیبر پښتونخوا دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي چې د چا نه پټې نه دي، خو د پښتنو یو هغه عظیمه مسله د کمې له وجې چې زمونږ په معاشره کې زهر خورېږي، د کمې له وجې چې زمونږ زلمیان او ماشومان تباه کېږي، د کمې مسلې د وجې چې زمونږ د پښتون ټول قوم په ټوله دنیا کې بدنامېږي، هغه یې حل نه کړه. هغه مسله ده د پښتو فلمونو کې فحاشي، نشې، چرس، شراب او د ټوپکو تماچو کلچر دی او د پښتنو خویندو میندو بېعزتي ده چې د ماشومانو په ذهنونو کې لکه د زهرو خورېږي او ټولې دنیا ته د پښتون کام غلط تصویر ښایي. د دې ناسور د روکتام دپاره مخکې د نیشنل پارټۍ حکومت هم ډېرې منډې ترړې وهلې وې. څنګه چې د نیشنل حکومت په دې سنسر بورډ جوړولو کې ناکامه شوی، نو هماغسې تحریک انصاف هم خپل 15 کاله تیر کړل خو تر ننه پورې سنسر بورډ جوړ نه کړی شو. په دې سلسله کې موږ د خیبر پښتونخوا سپیکر جناب اسد کیسر صاحب سره د 15 کالو داسې میټینګونه کوو او دغه سوال مینت ورته کوو چې دا سنسر بورډ جوړ کړي ځکه چې دا د ټولو پښتنو مسله ده. په دسمبر 2015 کې د سنسر بورډ قانوني مسوده تیاره کړې شوه چې په هغې کې د اسلام د دایرې نه بهر غیر اخلاقي فلمونو پیش کولو اجازت نه وي، خو هغه مسوده هم صرف په کاغذونو کې بند پاتې شوه او هیڅ قسم عملي کار پې ونه کړی شو. په 2016 کې مونږ یو ځل بیا سپیکر صاحب سره په دې سلسله کې ملاو شو او هغې ته مو دا درخواست وکړو چې څومره زر کېدی شي په دې ناسور د مکمله پابندي ولګي. سپیکر صاحب مونږ سره وعده وکړه چې زر تر زره به سنسر بورډ تیار شي او د پښتو فلمونو نه به د فحاشۍ او د نشو تماشو د پښتنو د بدنامولو دا سینونه ختم کړی شي. دا سنسر بورډ دا کوم مسوده چې راغلې ده دا هم په دې وجه راغلې وه چې دا کوم ولګریټي ده او دا چې کوم پښتو د کلچر په نوم باندې چې کوم د پښتو کلچر خلاف یو مهم روان دی. په دې وجه موږ دا مسوده پیش کړه او موږ قانون د دې لپاره پاس کړی او زه اوس د دې مقابل حوالې سره چې نو پولیس چې کوم اعلی حکام دي او آی جي پي سره او بیا ورسره چې نو کلچر ډپارټمنټ سره چې نو انسټرکشن ورکوم ورته د دې خلاف اکشن وکړي. د سنسر بورډ تیاریانې مکمل شوې او په صوبه کې د متعلقه قانون خلاف ورزۍ خلاف 10 लाख جرمانه او 3 سال قید سزا به ورکول کېږي او د بورډ د اجازت نه بغیر به سټیج شو یا فلم نه پیش کېږي چې په دې کار باندې موږ د سپیکر صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کړه. خو بیا وروستو خبر شو چې سپیکر صاحب هم پښتنو له هسې لکه د نورو سترګې تورې کړي دي او د تېرو 6 کالو نه تر اوسه پورې سنسر بورډ جوړ نه شو او بغیر د اجازت نه او بغیر د سرټیفیکیټ نه د پښتو فلمونو او شوګانې کلم کله فحاشه چلې دي. مونږ یو ځل بیا سپیکر صاحب سره میلاو شو چې مسله حل نه شوه او سپیکر صاحب مونږ له تسلي راکړه چې جنوري 2017 پورې به مکمل شي. مونږ نه صرف سپیکر صاحب سره د دې باره کې ملاقاتونه کول بلکې په میډیا، اخباراتو، سوشل میډیا هم د دې مکمل مخنیوی کړی دی او فلم سازو ته مو بار بار دا ویلی دي چې غیر اخلاقی فلمونه جوړولو نه پرهیز وکړئ. په دغه دوران کې د پښتو یو ګنده فلم راغی چې ډایرکټر یې لیاقت علي خان. دا د پښتو یو داسې فلم و چې د فحاشۍ حدونه یې کراس کړل او د پښتون نوم یې په ټوله دنیا کې وشرمو. د سپیکر هاوس ته لړم او سپیکر صاحب ته مې دغه فحاش کلیپونه وښول چې دا د پښتو فلم دی. د پښتو فلم معیار تر دې حده ورسېدو مخکې چرته کړي سیکس نور څه ما وی کپړې وباسا. سپیکر صاحب چې دغه کلیپونه وکتل نو لاس یې غوږونو له یوړل توبې ویستې او ما له دا تسلي راکړه چې زر تر زره به د دې خلاف مکمل اکشن اخیستی شي او زر تر زره به سنسر بورډ جوړیږي او په دې فحاشه فلمونو به مکمل پابندي راشي. خو خبر نوم چې د دغه فلم ډایرکټر لیاقت علي خان ته هم د خیبر پښتونخوا د حکومت د طرفه د کلچر ډپارټمنټ له طرفه ایوارډ او پیسې ورکړې شوې. هغه پیسې کم چې د کلچر ډپارټمنټ له طرف نه فنکارانو ته منظوري شوې وې. په 14 اگست 2017 موږ سپیکر صاحب یو ځل بیا میلمه کو
او دغه مسله مو ورته وړاندې کړه. سپیکر صاحب یو ځل بیا موږ سره پخه واده وکړه چې دا ځل به نه خط کېږي، خامخا به سنسر بورډ جوړېږي او د دغه خلکو خلاف په مکمل ایکشن اخیستی شي. دا کوم چې سی ډي ډرامې کېږي او د پښتو دا ولګریټي کېږي په دې موږ سره چې باقاعده ایکټ راغلی دی، هغه موږ لیګل اوپینین دپاره هم لیږلی دی. انشاءالله تعالی موږ ډېر زر چې دی نو هغه فلمونه هغه ډرامې چې کوم هغه د پښتو د ادب په نوم باندې بېحیایي پیلاوي د هغې خلاف انشاءالله تعالی موږ قانون پاس کوو او دغه څیز به انشاءالله تعالی موږ بیل کوو. دا زما تاسو سره وعده ده چې دا به زه خپله کوم انشاءالله تعالی. پښتو فلمونو کې فحاشي ورځ تر ورځه زیاتېده او بغیر د اجازت نه او بغیر د سرټیفیکیټ نه د پښتو فلمونو او شوګانې کلم کله فحاشه چلیدې. مونږ یو ځل بیا سپیکر صاحب راوغوښتو او په چغو چغو مې ورته دا وویل چې دا د ټولو پښتنو د ټول نه غټه مسله ده، دا مسله حل کوي. چې د ټول خیبر پښتونخوا مسله ده، د ټولو پښتنو مسله ده چې د پښتو فلمونو ډرامو نه دا فحاشي ختمه شي. د پښتو فلمونو ډرامو کې چې کومه بېعزتي د پښتنو کېږي دا دې ختمه شي. په دې باندې ما مخکې سپیکر صاحب سره خبرې کړې وې، خو سپیکر صاحب په هغې باندې ایکشن هم اخیستی. خو زه وایم چې اختتامي خبرې په دې باندې وشي. څو ځله دا بیانونه هم رالل چې سنسر بورډ دا دې جوړېږي او دغه دې جوړېږي، خو د 2015 نه واخلې 16 باندې مې یو بیان راغلی دی، 2017 کې هم بیان راغلی دی په اخبارونو کې، خو تر ننه پورې سنسر بورډ جوړ نه شو. تا د دغه وکړه د سنسر بورډ وکړه. سنسر بورډ باندې هم چې نو دغه سره خبرې وکړې په دې فروری کې به انشاءالله تعالی که خدای ته منظور وي ژوند دي خیر انشاءالله تعالی په دې فروری کې به دا قانون پاس کوم انشاءالله تعالی. ای که سلیکټ چې پرابلم وو څه مسایل وي هغه موږ حل کړي او موږ ته اسمبلی ته بیا بل راغی. اوس 12 باندې زموږ اجلاس دی نو په 12 13 14 15 دې کې به انشاءالله تعالی دا بل پاس کوم او پښتانه به د دې لعنت بچکو خلاصوم به انشاءالله تعالی. دې ځوانانو ته غلط چې زموږ کلچر پیش کوي او ټول دنیا ته زموږ غلط کلچر پیش کوي او بیا چې کوم فحاشي پکې کوي دې کلچر نه موږ د برات اعلان کوو. دې کلچر سره زموږ هېڅ تعلق نشته. په دې به سنسر بورډ جوړوم انشاءالله تعالی او دا به کوو که خیر وي. په دغه دوران کې سپیکر صاحب موږ سره یو بله واده وکړه چې په 13 14 15 فروری 2018 باندې به مکمل کار وشي او دغه لعنت په مکمل ختم شي. اخر دا چې 15 کاله تیر شو خو افسوس چې دغه مسله حل نشو. د سپیکر صاحب دغه ټولې وعدې دروغ وختې. وایي په تمه تمه به دې مړ کړم، په تمه تمه به دې مړ کړم او نه به دې یار کړم، نه به درکم جوابونه. سپیکر صاحب موږ له صرف دا جواب راکړی چې تاسو کومې وعدې وکړې هغه ولې دروغ وختې او ستاسو په 15 کالو دور حکومت کې هم سنسر بورډ جوړ نه شو. اخر څه وجه ده؟ دغه وجه پښتنو ته پیش کړئ. سیاسي لیډران د خپل سیاست کوي او د دروغو وعدې دې کوي، خو مونږ عام پښتانه به همت نه بایلو او د هر ظلم خلاف د هر ناسور خلاف په جنګیږو. په اخره کې یو ځل بیا وایم چې زما د دې راپورټ مقصد د چا اختلاف نه دی، نه د یو سیاسي پارټۍ اختلاف دی. زه په خپله د یوې پارټۍ سره تعلق نه ساتم، خو د خپل واکدار نه تپوس کول دا زموږ د ټولو فرض دی. په دې کې د اختلاف یا د خفګان هیڅ هم نشته. ستاسو د ټولو ډیره ډیره مننه او سپیکر صاحب ستاسو په تمه یم چې ماله به جواب خامخا راکوي. ډیره مننه.